نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل تر د پاره د هدایت دعا کول الله نه قبول کړي، لیکن کله چې د عمر په باره کې دعا کوي ثبات الله رب ذوالجلال عمر فاروق ته اسلام نصیب کړي. شیعاګان چې دی هغه علي المرتضی رضی الله عنه هغه اول خلیفہ ګڼي، وې د نورو خلفاو د علی رضی الله عنه حق سب کړو. نعوذ بالله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. انتہائی محترم مسلمان ورونو، نن یکم محرم الحرام دے د اسلامی کال د اولنۍ میاشتې اولنۍ ورځ ده. د مسلمانانو اسلامی کال هغه د محرم الحرام د اولې ورځې نه شروع کیږي. محرم الحرام دغه میاشت ډیر واقعات، ډیر حالات، ډیر شرعي احکامات دغه سره تعلق ساتي. دغه نه یو واقعا لویا په یکم محرم الحرام باندې د امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه په یکم محرم الحرام باندې شهید شوی او د دنیا نه تشریف وړی. عمر فاروق رضی الله تعالی محترم د اسلام یو ډیر لوی اهم باب دی. عمر فاروق رضی الله تعالی هغه انسانو چې هغه د وجه نه الله رب ذوالجلال اسلام ته عزت ورکړو. عمر فاروق رضی الله تعالی هغه انسانو چې هغه د وجه نه الله رب ذوالجلال اسلام ته فتح ورکړو. عمر فاروق رضی الله تعالی هغه انسانو چې الله رب ذوالجلال دغه د وجه نه اسلام ته غلبه ورکړی و. عمر هغه چې هغه د اسلام زینت و. عمر هغه څومره صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طالبانو نبی علیہ السلام دا وی مطلوب، لیکن عمر هغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل طالب عمر دغه مطلوب. عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله نه غوښتي و. عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل تر د پاره د هدایت دعا کول الله نه قبول کړي، لیکن کله چې د عمر په باره کې دعا کوي ثبات الله رب ذوالجلال عمر فاروق ته اسلام نصیب کوي، هدایت ورته کوي او هغه راضي د عمر فاروق د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمنې ته هغه عمرو چې په پوره دنیا کې اسلام دغه د وجې نه روښانه شو. هغه عمرو چې په 22 لاک مربع میل باندې هغه د اسلام د فتح جنډه اوچته کړې وه. هغه عمر چې نن صرف مسلمانان نه بلکې په پوره دنیا کې کفر هم چې د هغې نوم اخلي په هغوی باندې هغه لړزان راځي. دغه عمر فاروق رضی الله عنه دا د اسلام یو اهم باب دی. هغې باندې که مونږ خبره کوو دلته یقین وکړ نه لس جمعو کې مغه نشه ختمېدل، لیکن زه د هغې سرسري حالات چې مونږ او تاسو کم از کم د عمر فاروق رضی الله عنه سره واقف شو. عمر فاروق رضی الله عنه وپېژنو څوک دي. علماو په دغه باندې مستقل کتابونه لیکلي دي. نن سهار مونځ نه پس زه ناست وم، ما هغه کتابونه کتل نو ما ویل خدای زه به د دې نه کوم څیز راواخلم د بیان دپاره او کوم پرېږدم، ځکه دې کې هره خبره د دې قابل ده چې هغه موږ خپلو عوامو ته بیان کړو، ځکه دې کې هره خبره هغه تقاضا کوي چې زه د ټولو نه اهمه یم. د عمر فاروق رضی الله عنه د ژوند او زندګۍ کارنامې، دغه د ژوند او زندګي حالات، دغه سیرت او صورت، دغه فتوحات، د خپل رعیت سره ژوند او زندګي، دغه هر یو باب دغسې دی چې هغه خپل عوامو ته بیانول د هغې ضروري ده. دغه د ژوند او زندګۍ هر یو باب دغسې دی چې هغه د امت دپاره ضروري دی، د روانو مسلمانانو دپاره سبق دی، د مسلمانانو دپاره عبرت دی، د حکامو دپاره د عمر فاروق رضی الله عنه په ژوند او زندګۍ کې سبق دی، د عوامو دپاره پکې سبق دی، د انسانیت دپاره پکې سبق دی، بلکې د عمر فاروق رضی الله عنه په دې ور کې صرف په مسلمانانو نه بلکې په پوره انسانیت باندې احسان دی. بهرحال محترمو، عمر فاروق رضی الله عنه کنیت د ابو حفص او لقب فاروق د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی، د پلار نوم خطاب او دغه عمر
په وخت د جاهلیت کې د کم خاندان سره چې د تعلق ساتي هغه خاندان په دور د جاهلیت کې یو امتیازي شان او مرتبه لرله. عربو بخپل خصوصا قریش بخپل تنازعاتو کې بخپل جګړو کې د خالدان په تور د ثالث مقرر وو. د قریش په بهر ملکونو سره مسائل راغله. د عمر فاروق رضی الله تعالی خاندان په تور د سفیر باندې ورته د خاندان افراد بهر ته لېږل کېدل. هغه عمر فاروق رضی الله تعالی چې کله اسلام قبول کو نو د اسلام فتح وا. هغه عمر چې د اسلام قبل ول د اسلام د فار فتح وا، د اسلام د فار عزت او د مسلمانانو د بارا پدې کې تسلی وا. مسلمانان د هغه ظلم او ستم نه پدې سره محفوظ شو کوم چې په اسلام راوړو سره وي ته ملاوي دي. تقریبا د نبی علیہ السلام د بعثت نه شپږ کال وروسته د مسلمان شوی دي. د قریشو هغه سرګرده کسان چې چا به اسلام راوړو تکلیف ورته دینو، هغه کسان چې غیر اسلام په مخ کې رکاوټ، هغه خلک چې هغه یو شان او دبدبه لرله، یو پاګی کې ابو جهل او بل پکې عمر فاروق رضی الله تعالی. یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه سره دغلت ولاړ له دعا کوي اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب بعمر، یا الله اسلام تر عمر رضی الله تعالی په ذریعہ سره عزت ورکا. په بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام دعا کوي یا الله د دې دواړو نه د ابو جهل او د عمر نه د یو په ذریعہ سره اسلام ته عزت ورکا. هغه دعا ونن نبی علیہ السلام دعا کوي سبا ته الله عمر فاروق رضی الله تعالی ته اسلام دولت ورکي او د نبی علیہ السلام جوړې تیرا ودی. واقع دا و تقریبا سلور 15 واقعات سیرت نگارانو د عمر فاروق رضی الله تعالی دغه اسلام لیکل دي، لیکن کوم چې مشهور دا غلا عمر فاروق رضی الله تعالی ډیر روان د نبی صلی الله علیه وسلم په قتل پسې تورې غاړې تر ورسره ده. بلار کې دته کس مخې ته راغلی دنه تپوس کوي عمر چرته روان؟ نعیم ابن عبد الله عمر چرته رواني؟ دا حالات چې وکتل دندې هغه ورته وایي د محمد په قتل پسې روان یم صلی الله علیه وسلم. هغه ورته وایي لاول خپل کور خبر واخله د مسلمان شوی. ورته وایي لاول عمر لاول خپل کور خبر واخله وروسته به د رسول الله په قتل پسې لاړ شي. هغه قتل هم دغه سیاست د سره مکالمه وشوله، ګزارونه مو وشول. بهرحال د دې نه په غوسې په حالت کې د اوخي د خور دروازې ته راځي. کله چې دلته راورسېدل هغوی د قرآن مجید تعلیم او تعلم کې مشغول دي. دې وخت کې په دروازه باندې د قرآن هغه اواز اوري، د دروازه ټکوي، دننه تپوس کېږي څوک دی؟ ورته عمر یبا. هغوی زر زر په جلدۍ کې دا کم څه باندې چې د قرآن ایتونه لیکلی شوي وو هغې سایډ ته کړله، یو پاڼه د دې نه بهر پاتې شول. عمر رضی الله تعالی چې راورسېدو دوی ته وایي دا تاسو څه کوله؟ دوی ورته یې سم نه کوله. دی فورن د اوښې ګریوان ته لاس ور واچو. په دې وخت کې خور راځي په هغې باندې ګزار کوي او دی دومره سختو په پهلوانۍ کې خو مشهور و د خور باندې چې کومه ګزار کوي په هغه ګزار سره د دې د مخ نه وینه راوځي. او یو روایت کې راځي په دې وخت کې خنجر توره ورسره د تورې په دا سر باندې په دا تیرزي باندې را د اوښې دا سر وویو سره ګزار وکړو. دې وخت کې د دیو په منځ کې د مکالمو بحث شروع دی. دا پاڼه چې کومه پاتې شوې ده یو روایت کې راځي د آیات په لیکل سبح لله ما فی السماوات والارض هو العزیز الحکیم. زمکه اسمان کې چې د الله تسبیح بیانوي، د الله حمد بیانوي. او په بل روایت کې راځي د سورې طه د آیات لیکل شو اننی انا الله، بېشکه زه الله یما. دغه آیات لیکل شوی دی. دې دا لوستل شروع کړل. دې آیات ته راورسېدو آمنو بالله ورسوله نو بې اختیاره یې چغه کړله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دې آیات تر فورن کلمه ویلو په دې زبان دی اسلام قبول کو. به اوږده واقعات تیر دې وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د ارقم په کور کې چې دا کوی صفا د دې غر نه لاندې وو. نبی علیہ السلام او چې کوم کسان مسلمانان شو کم و بیش د 40 کسانو د ارقم په کور کې به منځ به هم دلته کوو چې کومه طریقه را منځ وه. ابتدا کې 2 منځونه 2 رکعاته به سحر و 2 به د ماښام نه وروسته خفیه طریقې سره بل تعلیم او تعلم دغه فضا د ارقم په کور کې وه. عمر فاروق رضی الله تعالی دې نه روان شو د ارقم کور ته، توره ورسره ده. هلته صحابه کرامو د عمر فاروق را روان دی، اراده ښه نه ښکارېږي. حمزه رضی الله تعالی ورته را پرېږده وه که چېرته دی د نبي علیه السلام په قتل پسې راغلی خو زه به ورله کافي شم.
او که بل اراده راغلی را پرېږده وي دی چې راغی نبي علیه السلام پسې سیده ورپاسلو ویلي عمر وایه څه دپاره راغلی ورته ویل الله رسوله راغلی خو راروان شوی خو ستاسو په سر پسې هم خو اوس خپل سر ستاسو جولۍ کې اچولو دپاره راغلی د نبي علیه السلام په لاس باندې لاس کېښودو کلمه شهادت یې وویله مسلمانان او کله چې د کلمه شهادت وویل د خوشحالۍ د وجې نه د نبي علیه السلام د خولې مبارکې نه د الله اکبر ناره وختله مسلمانان چې په دې وخت کې موجود دي هغوی د الله اکبر آواز وکړو چې دا پوره په کوه صفا په دې کې یو ګونج پیدا شو برسه اسلام قبول کو ناستل وشولا ځان خبر کو د الله پیغمبر مونږ په حق یو جلالی شان ولا بے بدنن پس مونږ پټ نه کی خراب کی اذان به پټ نه کی خراب کی عمر لاړو د کعبه په چھت باندې ودر کل کرے اذان وایو عمر لاړو کلا ویلتا او د عمر په اسلام راوړو سره مسلمانانو خراب په خانقاه وکي مونږ شروع کو د عمر د دین پس به دی لاړو دلته ودرېدو منځ وکړو اعلانیه بیره د کافرانو د ټولګو ته ورسېدل ته ډېر شی ناسو په دې وخت دیو باندې اعلان کې عمر اسلام راوړی دی تاسو کې څوک د عمر فاروق مخه مندولی شي مخې ته راشي دې کې دی اماما دی راغی دی ته پناه ورکړله ځکه په دې وخت کې اسلام قبلول ډېر مشکل کار و د دغه مشرکین مکه د مشکلاتو د تکالیفو سره به خلک مخامخ کېدل عمر ورته ویل نه ستا په پناه کې قطن راتلل نه غواړم که عمر ستا په پناه کې راځي د خلکو نه ځان بچ کړي نو بیا په نورو خلکو په عمر کې برغ زباده شو او دا عمرو کله چې به د مسلمانانو باندې تکالیف انتهایی زیات شو او بیا حکم وشو د هجرت نبی علیه السلام مدینه منورې ته هجرت ټولو خلکو هجرت خفیه کوو پټ کوو علي المرتضی رضی الله عنه فرمایي یو عمرو چې د هجرت پټ ونه کو دی لاړو انتهایی په سکون او په وقار سره طواف وکړو دغلتي مونځ وکړو نفل یې وکړله بیا په هغه ځای کې ودرېد اعلان کوي تاسو کې چې څوک هغه مشرکین مکه ته وایي چې کوم ناست دي هغه سرداران طاقتور مکمل مضبوط خلک تاسو کې که څوک خپله مور کونډول غواړي خپله مور په ځان جړول غواړي تاسو کې که څوک خپله ښځه کونډول غواړي تاسو کې که څوک خپل بچي یتیمان کول غواړي په خپل ځان باندې جړول غواړي نو عمر هجرت کوي را دې شي هغه مخې ته یې بنده کړي په دې طریقې سره عمر فاروق رضی الله عنه ښکاره هجرت او دغسې جلالي شان الله ورکړی و دا د بدر جنگ چې کله وشو او یا اتیا کسان په قید کې مسلمانانو ته راغله نبی علیه الصلاۃ والسلام مشوره اخلي یو طرف ته مشوره دا ده یاره فدیه به واخلو خو زمونږ تره زامن دي رونه هم دي عزیزان رشته داران هم دي فدیه به دې واخلو د مسلمانانو ضروریات به پرې پوره کړو او دا خلک به پرېږدو اسلام ته به راغب شي اسلام به قبول کړي عمر فاروق رضی الله عنه پاس ویل نه د الله رسوله نن موقع راغلی ده چې موږ الله د خپل ځان ور وښایو که په دې کې د علي څوک رشته دار د علي رضی الله عنه پاسې خپل رشته دار د قتل کړي په دې کې د پلانکي څوک رشته دار ابوبکر څوک رشته دار دی پاسې چې هغه خپل قتل کړي که د عمر پکې څوک رشته دار دی عمر به خپل قتل کړي نن الله رب ذوالجلال ته خپل غیرت ورښایو جلالی شان والا تر دې پورې بلا بدر په جنګ کې عاص ابن هشام د ماما و دا د عمر په خنجر سره د بدر په میدان کې عمر په خپل وهله دی قتل کړی برحال نبی علیہ السلام په د نورو فیصله وکړه فدیه واخیستله قرآن راغی ما کان لنبي ان یکون له اسرى حتى یسخن پیغمبر دپاره دا مناسب نه و چې هغه ته قیدیان راغلله او پیغمبر هغوی د وینې تویولو نه بغیر پرېښودله بلکې امام سیوطي امام شاه ولی الله رحمه الله لیکلي دي 21 مقامات یا 27 مقامات غدي عمر په ځمکه باندې په فرش باندې خبره کوي د عرش نه د الله قرآن راځي د عمر فاروق رضی الله عنه تایید کې 27 یا 21 مقاماتو کې هم دغه شوي دي فردا روستر پر دې حکم له دې وخت نه دی د عمر فاروق سخت خواهش لري چې فردا شروع شي الله د قرآن آیتونه حالي ګڼ مقامات هغه دلته عمر خبره کوي الله د ورن آیات نازلې د عمر تایید کوي یو منافق دغه جلالی شان یو منافق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورغی یو يهودي دی منافق نبی علیہ السلام د دوړو خبره واورېدله دا هغه يهودي په حق کې فیصله وکړه هغه په حق باندې دا منافق چې د يهودي ته ویل نه زه چې د عمر فاروق دربار ته هغه خیال لو چې د عمر خو د يهودو سره ډېره دشمني ده نو که زه ورشم کېدای شي زما په حق کې فیصله وکړي دلته راغله دا يهودي
عمر فاروق رضی الله عنه ته یو ځل نبی علیہ السلام فیصله زما په حق کې کړې دا غیر پاسه دی راځي عمر زول دغه څه د منافق ورته دغه څه ولکې نه کور تلاړو تورې راوړله دا هغه منافق سټه وو هغه سر ورنه جدا کو ول څوک چې الله د پیغمبر په فیصله باندې نه راضي د عمر فیصله دغه سړي په حرکت دا عمر هغه انسانو د دنیا نه دغم زهد دغم را بیرغبتی نبی یو جنگ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر غنیمت راغلو نبی علیہ السلام صحابو ته غنیمت ورکو عمر فاروق رضی الله عنه ته چکل د حصہ ورکول اوختل نو دا ورته د الله پیغمبره زما سره ډیر دی بس زما یې سما معاف کړي نور ورک په یو موقع د بیا دغه سی ویل الله پیغمبره مال مرا کو نبی سمت بس ته خپل واخله ته خپل تقسیم په یو موقع باندې چې کله د زهد دومره حد ته رسېدلی او خیبر زمکه د ډېر قیمتي زمکه وه لکه زموږ به دا پېښور کې چې و سړی د صدر ته ورشي یا دغسې خاص ځایونو ته ورشي قیمتي دغسې قیمتي ځای راغلی و د ډېره قیمتي زمکه رسې نبي علیه صلات وسلام ته راغی د الله رسوله زما ډېره قیمتي زمکه رسېدلې ده عمر ته دغسې غنیمت کله نه دی میلاو شوی د الله پیغمبره دا واخلئ دا اسلام مسلمانانو ته وقف کوي چې د مسلمانانو په خیر باندې راشي په اسلام کې د وقف تصور کبش کوونکی په اسلام کې د وقف ابتدا کوونکی دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی برحال ژوند او زندګي هغه حالات ډېر زیات دي زه به کم بیان کړم د نبی علیہ السلام دویم خلیفہ دی خلیفہ راشد چې ورته ویلی اول خلیفہ د نبی علیہ السلام ابو بکر دویم خلیفہ عمر دریم خلیفہ عثمان څلورم خلیفہ علی المرتضی رضی الله عنه اجمعین ان شاء الله په دې باندې ورته به کله خبره وکم بدلایل سره شیعاګان چې دی هغه علی المرتضی رضی الله عنه هغه اول خلیفہ ګڼي وې دي نور خلفاو دا علی رضی الله عنه حق غصب کړو نعوذ بالله نو موږ ورته علی رضی الله عنه شیر خدا وو نور خلفاو دا غي حق غصب کوو او بیا علی المرتضی رضی الله باغی باندې راضی شو هغه بخپل د ابوبکر بیعت وکړو د عمر بیعت وکړو د عثمان بیعت وکړو بیا راضی څنګه شولو دا شیعه عقاید نظریات دا کم بکواسات چې یقین وکړ نقل خو پرېږده دا د عقل نم سره خلاف ان شاء الله زه بیا خبره کوم بهرحال ابوبکر رضی الله عنه په آخري دور کې اهل الرای پوهه خلک د دې سره مشورې وکړي زه ځان نه پس خلیفہ څوک جوړ کما د مسلمانانو په حق کې به څوک بهتر وي د اسلام او د مسلمانانو حفاظت به څوک کولی شي مشورې یې وکړې د دې نه پس ښه غور فکر سوچونه مسلسل څو ورځې لګیا دی د دې نه پس راغی مسلمانانو ته خطاب وکړو زه چې کوم کس تاسو لپاره ولیعهد خوښوم تاسو به هغه ولیعهد خوښ کړئ بیا بیان کوي او قسم خوري قسم په الله ما په غور فکر کې مسکمه نه ده کړې مسلسل مې غور او فکر مو کو دا لورای سره مې مشورې مو کړلې او قسم یې وکړو ما خپل څوک رشتہ دار څوک خپل مل رشتہ دارو کې څوک تاسو د پاره ولیعهد نه مقرر کړي هغه سړی مې مقرر کړی دی چې هغه د اسلام او د مسلمانانو د الله او د بندګانو د حقوقو ادا کولو کې ما تر ټولو نه بهتر ښکارېږي بیا وفرمیل هغه سړی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ما ستاسو دپاره دی منتخب کو او بیا وفرمیل اسمان طرف ته دغه سره اثر کو الله ته ګواه اوسېږه ما په ټولو کې بهتر دی وګڼو به خلکو تم دغه په باره کې بیان وکړو په دغه د ابوبکر صدیق په دې بیان سره ټول خلکو د اطمینان ملاو شو عمر فاروق رضی الله په خپل ژوند او زندګۍ کې د ولیعهد مقرر ابوبکر صدیق رضی الله چې دنیا نه لاړو نو عمر فاروق رضی الله خلیفہ شو د خلافت یقین وکړه نن مسلمانان کافران هم د هغې د انصاف د هغې د عدل د ټولو حالاتو اقرار تر دومره پورې عدل د نافظ کړی و د ایران او د روس سرکاري دوره چې کله وکړه راتلو دریای دجله د دې په غاړه باندې یو بوډۍ د هغې کور دی عمر فاروق رضی الله عنه د هغې د خبرګرۍ دپاره ورغی او دی به ګرځېدو وخت به وخت باندې هغه واقعات کې زره نقل کوم پوره کتابونه به هغې علماو لیکلي دي بوډۍ کور ته ورغی بوډۍ څه حالت دي هغه د عمر فاروق رضی الله عنه ګیله وکړله عمر وایي د قیامت په ورځ به زما لاس وي د عمر ګریوان به عمر خلیفة المسلمین دی زما تپوس دی نه دی کړی اته به نشته د عمر ورته وایي ابۍ عمر ستا د حالاتو نه څه خبر دی هغه بوډۍ ورته وایي چې عمر زما د حالاتو نه دی خبر نشي خبرېدی نو بیا خلیفة المسلمین ولې جوړ شوی دی ورته وایي ځوانه د دې اهل ته یې چې تا امیر المؤمنین جوړ شي خلیفة المسلمین جوړ شي هغه ته نشته به ته عمر دا
ورته وایه بھائی الله ته شکایت ونه کړي، عمر بس تعالی حالاتونه سبا ته د هغې وظیفه مقرر کړه، د هغې د حالاتو باندې مستقل کس مقرر کړو. همدغه عمر دی کله چې دا رغبت ډېره وسیع شوله، هر چا ته رسۍ نه شول کېدی، هر چا دروازې کلي کچهرې دا زمونږ افسران چې کوي، دیو خو هسې شوشا کوي، دیو خو صرف هسې ګپ شپ لګوي، دیو خو صرف میډیا ته یو څیز ورکوي. د دې ابتدا کوونکی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی. د حج په موقع هر کال به د کلي کچهرې لګول، ده به وي زما د ګورنرانو نه چاته شکایت وي، زما نه چاته شکایت وي، د لاندې افسرانو نه چاته شکایت وي، د سرکاري هدایاتو څوک خلاف ورزي کوي، هغه ځای کې به درته شکایت. ډېر واقعات دي داسې. یو واقعه ورته راغله، ویل د مصر ګورنر عیاض ابن غنم رضی الله تعالی ویل امیر المؤمنین ستاسو حکم دی چې کوم یو ګورنر به په خپله دروازه باندې چوکیدار نه ودرئ چې د خلکو ده ته به تګ راتګ کې ده دپاره اساني وي. اوس خو چې ته معمولي افسر ته مو رسېږي توبه وباسه او بیا د هغه مخې ته خبرې کې یقین وکړه ته چې یو تاڼې ته ځې ستا جایز اف آی آر هم تر مقتول تر هغه وخته پورې نشي کولی تر څو چې د غټ سفارش نه یې را پیدا کړی غټې پیسې دې نه یې ورکړي. دلته قاتلان آزاد ګرځېږي، مقتول کې کمزوری دی، د هغې څوک تپوس کوونکی نشته. دا نه و د عمر زمانه کې. عمر فاروق محمد ابن مسلمه ویل ته لاړ شه معلومات وکړه واقعي دغسې ده که دغسې وه ګورنر ما تره غوږ نیولی حاضر کړه دغسې چې لاړو واقعي دغه به دروازه باندې کس ورغی د غوږ نیولی عمر فاروق رضی الله عنه ته حاضر کړو. عمر فاروق ورته وایي دا خلک میندو آزاد راوړي تاسو له کله نه غلامان کړي دي. وی فرمیل د معزول که ختم یې کړه د ګډو بېزو کنډک ورته ورکړه پلانکي غرونو ته یې ولېږه چې هلته مسلسل کال شپږ میاشتې ګډې بېزې ورسره وي چې دماغ دې ځای ته راشي الله تاسو ته به اسلام په ذریعې سره عزت درکړو تاسو خلکو ته تکلیف رسوئ. دا د هغه خلکو حالت نن سبا به نظیر څوک پیش کړي. یقین وکړه نن سبا دا د پوره کافرانو دپاره مې ونه د مسلمانانو خو لرې خبره ده. د عمر انکساري دا وه بیت المقدس چې کله فتح کېدو د دې اولنی فاتح عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. دا اول فتح کوونکی عمر نبی علیہ السلام په آخر وخت کې شونډې مبارکې خوځېدې ویل اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرة العرب دا یهود او نصارا د جزیرة العرب نه وباسئ. عمر فاروق رضی الله په خپل دور کې ویستلي و دا بیا څه وخت کې د مسلمانانو غفلت بیا غوي بیا سلطان صلاح الدین ایوبي فتح کو نن بیا غ د هغوی په قبضه کې دی. ایران او د اسرائیلو جګړه وشوله، امریکا والا عراق سره راغله فتح وشوله، مسلمانانو آواز اوچت کو. یقین وکړه که آواز اوچتونکی نشته لکه د فلسطین دپاره څوک نشته. آواز اوچتونکی که څوک د انسانیت په خاطر د اسلام په خاطر نه د انسانیت په خاطر هم نشته هغه صرف فلسطینیان دي بس. عمر فاروق رضی الله عنه د فتح دپاره روان دی. په دا کپړو کې پیوندونه لګېدلي دي، صحابه خپلو کې مشوره کوي دا خو د یهودو ده عیسیانو ځمکې ته روان دی په کار دا ده چې لږ ښه کپړې خو واغوندي. علي رضی الله عنه ته ورته ووایه هغه ورته زما خو دا جرأت نشته دی زه ورته ووایم. عمر ته به څوک وایي؟ دی وراله حفصه رضی الله تعالی ده هغه ورته وایي اگر چې زه د نبي علیه السلام بیبي یم خو زه د عمر لور یم زه جرأت نشم کولی. عایشې رضی الله تعالی عائشہ رضی الله عنها عمر وروته شاه ولی الله رحمه الله ازالة الخفا کې لیکي ویل عمر ورته په تحیات باندې کېناستو اما جی سدي هغه ورته وایي عمر ته د یهودو ځمکې ته د عیسیانو ځمکې ته روان لږ ښه کپړې واغونده. عمر ورته دې وخت کې برسترو کې اوښکې راغلې او عمر فاروق رضی الله عنه ورته جواب ورکړي مور بیبي آیا د نبي علیه السلام په کپړو کې پیوندونه نه و لګېدلي؟ نبی علیہ السلام پیون والا غوستی عمر لبول شرم ورزی بدی بے ورته فرمایل ول تما د نبی علیہ السلام د ژوند او زندګۍ نه لري کول غواړي. بے ورته فرمایل قسم دې په داش لیدلو کپړو کې چې عمر ته کم سکون ملاويږي د پخه لباسونو کې نه ملاويږي. دې روان شو په دې حالت کې بیت المقدس هغه فتح کړی. دغسې حالت ته د زود د شپې پسې یو کس هغه دروازې وټوه د امیر المؤمنین دروازه ډکوي د کم ګورنر دروازه نه ټکوي. دا زموږ ستاسو پاکستان ډېر وړوکی دی د نیمې دنیا باندې هغه حکمران و په هغه وخت کې دروازې وټکول. جی شام ته چې د مجاهدینو کوم لښکر را روان دی هغه د مدینې منورې حدودو ته داخل شوی دی
عمر فاروق فوراً پاسو خپل مشیر وزیر عبدالرحمن ابن عوف پاسو زجزو د شپې را ورسېدو د قافلې ته داود شوي دي ستړي شوي دي چوکیداران ولاړ دي عمر فاروق دوی ونه پېژندلو د شپې په تیاره کې ورته وایي تاسو وده شئ زه د امیرالمؤمنین د طرف نه موږ نوي چوکیداران راغلو تاسو ستړي شوي وده شئ امیرالمؤمنین خپله چوکیداري کوي سر د هغوی پاسې راغوی ګبراو شو امیرالمؤمنین چوکیداري کوي بې انتظام دا د عمر فاروق او دغسې یو روب و قادسیه دا علاقې چې فتح کېدلې دیو خپل یو کس راولی و قیصر د روم ویل ته لاړ شه د مسلمانانو د امیرالمؤمنین حالت واخله جسدي هغه چې دلته ودرېدو د امیرالمؤمنین حالات یې وکتل واپس چې لاړو ویل جي دې خلکو ته شکست ورکول ممکن نه دی ولې نه دی ویل له شپې هغه په مسلې باندې الله ته ولاړي د ورځې د آسونو په شا باندې هغه ناست د الله دپاره هغه د هېڅ حالت سره چې مخامخ شي ګبراویږي نه یریږي نه د هغوی فتح کول مشکل دي ورته وی دیو بیا میټینګ کوو مشوره چې څه وکړو ویل د ایران او فارس دا اخیسته جینکۍ سبا ته چې دیو کله قادسیې ته داخل شي دا ورته په لاین کې ودروئ د دیو نظر به په دې طرف باندې شي د الله امداد به ورنه اوچت شي دا نن موږ مسلمانانو کې فحاشي بېحیایي کم حد ته رسېدلې ده د الله مدد به سره راشي عمر فاروق رسول چې کله قادس دا د مجاهدینو لښکر 30,000 کسان دي دا چې ځي عمر فاروق ورته اطلاع کوي دغسې حالات دي ورته مؤمنان قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم تاسو ته حکم دی خپل نظرونه سترګې په دې وخت کې ښکته کوي مړه دا روان دي د یو میله پورې هغوی بربنډې جنکۍ ورته ودرولې دي دیو څه کوي دا صحابه کرام تیر شو نظرونه ښکته دي هغوی وایي قسم یې وخوړو کانها علی رؤوسهم ګویا کې به دا سرونه د صحابه کرامو مرغان ناستې دغسې روان دي بله نه ګوري او بیا هغه زنانه وایي قسم خوري ما هذا الا بشر ان هذا الا ملک دا فرشتې وې د انسانان نه وو تاسو کتلي مونږ خو چې اوس د حج او عمرې نه راځو مونږ ته د اجازونو کې تاسو کتلي د جینکو لباس یې ردیځي پورې یو شی اغوستی دا هم حق حالت دی مسلمانان حج ته ځي واپس راځي عبادت ته ځي تجارت ته ځي یقین وکړه نن په ملک کې فحاشي بېحیایي دا دومره حد ته به مسلمان ملکونو کې رسېدله چې انسان یې سره تصور نشي کولی بہرحال 26 محرم الحرام 26 ذوالحجہ درشتمه هجری خلافت د عمر لس کاله شپږ میاشتې څلور ورځې د عمر فاروق رضی خلافت په شپږمه ذوالحجه باندې مدینې منورې کې پیروز په نوم باندې یو مجوسي و ابو لؤلؤ نامه یې وه د مغیره رضی الله عنه غلام و دی راغی خپل لږی وکړو فریاد چې ما باندې دا ټیک زیات دی دغه ورته ویل څومره دی ویل روزانه 2 درهمه ورته ویل ستا کار سره ویل زه ترکاڼ یم نقاش یم دا ورته ویل بیا خو ډېر کم دي دی په هغې باندې خفه شو سبا ته انتظام جوړ کړی په 26 ذوالحجه شپږشتم ذوالحجه باندې عمر فاروق رضی الله عنه سهار مونځ ته راغی سب جوړ شولو کسانو سب جوړ کړو عمر فاروق مخکې شو دی را منډه وویله په عمر فاروق رضی الله عنه باندې ګزار وکړو دا مسلمانان مثلا اکثر چې شهیدان شوي دي سحر مونځ ته تلو یا بل ټایم مونځ ته تلو ځکه ټایمونه خو معلوم دي نو دا بدبخته راغلي دي په هغه ځای کې ګزار کړی مونږ باندې چې کله حمله وشوه مونږ جومات کې په احنام مسجد کې همدې ځای کې ګزاره وکړو همیشه د دغه خلکو د بېدینه خلکو ګزار دی جومات نه ګوري مدرسه نه ګوري کور نه ګوري هغه ځای کې دی ګزار کوي عمر فاروق زورول ویدو عبدالرحمن بن عوف رضی الله مخکې کو هغې باقي مونځ پوره کو صحابه کرامو دې سنبال کو دا ابو لؤلؤ دا بدبخت یې راونیو خو ده په هغه ځای کې خپل ځان هم په خنجر و خودکشي وکړله مردار شو عمر فاروق رضی څو ورځې هغه په خپل کټ باندې و علاج حکیمانو طبیبانو وکړلو خو افاقه ونه شوله پته ورته ولګېده چې بس اوس زما افاقه نشته دی دې وخت کې به خلک راتله ویل امیرالمؤمنین مبارک دیشا اسلام الله درکو د نبی علیہ السلام صحبت درته نصیب شو بیا ورته وفرمیل امیرالمؤمنین ستا حالت دا دی الله د بېزل ستا د وجې نه تعالی ځمکه اسمان ده عدل نه ډک کړي دي او اوس درته شهادت هم نصیب کېږي لیکن یره د هومره وه ویې فرمیل ورته ویل نه زما دا هر څه یو طرف ته کا که الله ما سره برابر معامله وکړي چې عمره نه جنت شته نه جهنم شته عمر په دې باندې هم راضي دی او دا کله چې شهید کېږي
دا سره د بچی په پتون باندې پروت دی. ابن عمر عبدالله ورته وی بچی دا سر نه بر ازمکه باندې کېږدوه دا ورګیاړی راړی ورته بابا زما په پتون به پروت ویل نه بچیا دا سر مې په ځمکه باندې پرېږدوه چې دا په خاورو کې خخړ په بړ سم الله ته ستا په پلار عمر باندې رحم راشي. او په آخره کې خپل بچی ته وی بچیا عائشه رضی الله تعالی ته ورشه نبی علیہ السلام عمر فاروق ابوبکر صدیق نو دغه په حجره کې دفنو ورته وایا که ستا اجازت وي عمر دلته دفن کېدل غواړي. ابن عمر چې کله راغی ام المؤمنین چړل ډېر زیات ویل زه دغسې وصیت مطابق راغلی یم. هغه ورته ویل دا ځای خو ما ځان نه غوره کړی خو چې اوس د عمر خبره زه خپل ځان باندې عمر ته ترجیح ورکوم. عمر ورته بیا هم ویل چې کله زه شهید شم د هغې نه وروسته به هم ورشي بیا به دوی تپوس وکړي هسې نه سره مجبورۍ د وجې نه اجازت نه یې کړی. همدغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یکم محرم الحرام باندې شهید شو. د عدل او انصاف دغه دروازه و باب د همیشه لپاره بنده شو. دا هغه دروازه وه چې فتنې په دې دروازې سره بندې شوې. دا دروازه چې کله ماته شوله فتنې را شروع شولې. ټیم ناوخته شو لیکن صرف یو خبره کوم هغه عمر حذیفه رضی الله تعالی فرمایي ویل دا هغه دروازه و چې په دې دروازې سره فتنې بندې وې کله چې دا دروازه عمر هغه دروازه ماته شوله فتنې را شروع شو. خالد بن ولید رضی الله لوی جرنیل و کله چې دا قسطنطنیه د مختلف علاقې پته کېدلې د دمشق کې ناسته ملګرو سره غږ لګي ورته پلان کې ته والی گورنر څوک ولګو پلان کې ته څوک ولګو پلان کې ته اپا گب کې ملګرو ته وایي ویاره فتوحات جنګونه مونږه کوو ګوالیان ګورنران نور لیکي. ما یو کس ورته وایي خالده که ته دغسې خبرې کوې فتنه به راوچوده شي. هغه ورته اما فی عهد عمر فلا د عمر په دور کې نو فتنه کله هم په دې دور کې نشي راچوتلی دا کېدی نه شي. دا هغه عمر و چې شیطان ورسره لاره بل دا د اسلام عظمت و دا د اسلام رفت و دا د اسلام شان و دا د اسلام زینت و دغه عمر نن د مسلمانانو د نظرونو نه پټ. او په دې وخت کې د محرم کې د شیګان راوځي ته وکړه خپل دین عمل په شکل ته نه منع کړی عبادت خانو کې نه کې جم بازار کې اگر چې عبادت په عبادتګاهونو کې کې روډ ته چې کوم عبادت راوځي د شرارت عبادت نه وي. لیکن په دې وخت عمر فاروق رضی الله تعالی یا د نورو صحابو په شان کې ګستاخی کوي بې ادبي کوي. دیو جنا موږ د انتظامی نه درخواست کوو عمر فاروق رضی الله د نورو صحابو په باره کې څوک ګستاخی کوي فوراً د هغه ګرفتار کړل شي هغه ته سزا ورکړل شي. دلته خلک تپوسونه کوي یار پلان کې مسلمان دی که کافر دی. موږ چاته مسلمان کافر نه وایو البته دا وایو که څوک په شیعو کې که څوک په سنیانو کې هر چا کې دا صحابه کرامو ګستاخی کوي. دا ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی باندې د زنا تهمت لګی د قرآن تکذیب کوي. دا د عمر فاروق ګستاخی کوي. دا د ابوبکر صدیق ګستاخی کوي. د نورو صحابو ګستاخی کوي. دا هر څوک دی په هر نوم باندې دی د هرې فرقې په نوم باندې دی دا سړی مسلمان نشي کېدلی. یقین وکړه څوک چې عمر نه بري هغه د اسلام صداقت نه بري. څوک چې د عمر نه انکار کوي دی د اسلام شان او شوکت او زینت میټاول غواړي. کم څوک چې د عمر اسلام نه مني دا سړی اسلام نه بري. څوک چې عمر ته کافر وایي څوک چې د عمر ګستاخی کوي دا سړی مسلمان خو څنګه چې دا سره انسان نشي کېدلی. ځکه عمر فاروق نن د دنیا کافران هم منلی دا څنګه مسلمان د چې دی پسې کې عمر پسې غب غب کوي. برحال محترمو عمر فاروق د اسلام د تاریخ اهم باب دی. زمونږ د اسلام دویم خلیفه دی. الله رب ذوالجلال دی دغه په قبر باندې کروڑ رحمتونه ووري او دغه په برکت او په حرمت سره دی الله یو ځل به اسلام ته عروج بلندی او فتح او غلبه ور نصیب کی. واخر دعوانا الحمد